بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد ستاسو درانه خدمت کې حاضر شو. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې، الله متل خوشحاله کامیاب او کامران لره. قدرمنو د دنیا دغه ژوند دا فانی دی، یو ځل به په یو انسان خامخا تیریږي. زموږ نه وړاندې خلکو باندې تیر شوي دي، موږ باندې به تیر شي، او را روان چې کوم خلک دي نو هغوی به هم په دغه دنیا کې څه زمانه ژوند تیر کړي، بیا به په هغوی باندې هم دغه ژوند تیر شي او دا د دنیا چې کومې لمحې دي او ساعتونه دي دا به ختم شي. یو وخت به داسې راشي چې حضرت اسرافیل علیه السلام به شپیلې ووخي او دا کائنات به ختم شي او د رب العالمین د وړاندې به مونږ او تاسو پیش کړی شو. الله دې وکړي چې د رب العالمین د وړاندې د پیش کېدلو په وخت کې زمونږ او ستاسو سترګې او سرونه دا اوچت وي. مطلب دا چې په داسې حالت کې رب کائنات ته وړاندې شو چې هغه رانه راضي وي او هغه رانه خوشحاله وي. آمین ثم آمین. قدرمنو یو ځل انسان مړ شي او بیا را ژوندی شي نو دا مرګ به انسان له یو ځل راځي، بار بار انسان له مرګ نه راځي. چې ته مړ شو بیا را ژوندی شو بیا به تا له مرګ نه راځي. د آخرت په ورځ باندې به حساب کتاب وشي. بعضې خلک به بغیر حساب کتابه جنت ته لاړ شي، بعضې خلکو سره به حساب کتاب وشي، بیا به څوک جنت ته لاړ شي، څوک به دوزخ ته لاړ شي. بس دا د قیامت ورځ به ختمه شي، بیا به د دوزخ ژوند او د جنت ژوند تیریږي. الله دې مونږ او تاسو ټول جنت ته بوځي. د جهنم اور سکې چې د هغې د لوګي نه دې الله پاک مونږ او تاسو وساتي. قدرمنو کله چې کم کافران جهنم ته لاړ شي او مسلمانان جنت ته لاړ شي، بس دغه ژوند به د همیشه همیشه دپاره یي. دې نه وروسته به چا دپاره مرګ ني. دا مرګ په هغه ورځ باندې ختم شي. رب العالمین فرمایي وانذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون. ای پیغمبره ته دې ویروه د ورځې د خپېمانتیا نه، یعنې د قیامت د ورځې نه کله چې د کار فیصله وشي. اذ قضی الامر، کله چې د کار فیصله وشي. مفسرین فرمایي چې دې نه مراد دا دی چې مرګ راوستی شي او مرګ له مرګ راشي. مرګ به د جنت او د جهنم په منځ کې ودرولی شي او هغلته به ذبح کړی شي. وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون. حالان کې دا خلک نن ورځ په دنیا کې په غفلت کې پراته دي او دی ایمان نه راوړي. یعنی دا کافران نن ورځ د عناد د وجې نه ایمان نه راوړي، خو د قیامت په ورځ چې کله فیصله وشي او مرګ ذبح کړی شي دې ته به هغه ځای کې افسوس راشي. تفسیر بغوی لیکلی دی اذ قضی الامر ای فرغ من الحساب وادخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار وذبح الموت. وی چې اذ قضی الامر چې کار فیصله شي، د دې څه مطلب دی؟ وی د دې مطلب دا دی چې د حساب کتاب نه فراغت حاصل شي، جنتیان جنت ته داخل شي، جهنمیان جهنم ته داخل شي او مرګ هغه ذبح کړی شي. وی دې نه مراد هغه د قیامت د ورځې داسې حالت دی. او بیا د دې خبرې تفصیل امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمهم الله په خپلو کتابونو کې کړی دی. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت یې راوړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به مرګ د سپین او تور والا یعنی برګ رنګ ګډ په شکل کې راوستی شي. یعنی یو ګډ به راوستی شي چې هغه به سپین او تور وي، یعنی برګ به وي، او دا به اصل کې د ګډ په شکل کې مرګ وي.
د جنت او د جهنم په منځ کې به دا ودرولی شي او بیا به وویلی شي یا اهل الجنت هل تعرفون هذا، ای جنتیانو آیا دا تاسو پیژنې؟ جنتیان به سر روچت کی او به ګوري، بیا به ووایي نعم الها پیژنو، دا هذا الموت دا مرګ دی مونږ یې پیژنو. بیا به دوباره وویلی شي یا اهل النار هل تعرفون هذا، جهنمیانو ته به وویل شي چې ای جهنمیانو دا تاسو پیژنې؟ دی به سر روچت کي او ورته به وګوري، بیا به ووایي نعم هذا الموت، او جی مونږ پیژنو دا مرګ دی که نه. حدیث مبارک کې الفاظ دی نبی علیہ السلام مبارک فرمای فیؤمر به فیذبح، بیا د دې مرګ متعلق به حکم وکړي شي چې دا ذبح کې، نه به ذبح کړي شي، مرګ له به مرګ راشي، مرګ به ختم شي. بیا به رب العالمین اعلان وکړي یا اهل الجنت خلود فلا موت، ای جنتیانو تاسو به په دې جنت کې همیشه یې. و یا اهل النار خلود فلا موت، ای جهنمیانو تاسو په دې جهنم کې همیشه یې، بس مرګ به تاسو له نه راځي. نبی علیہ السلام دا حدیث مبارک اولست و بیا وفرمایل وانذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون. همدغه ترجمه ده چې ما تاسو ته مخکې وکړه. رب العالمین فرمای دا خلق او یره و دغه ورځې د خپېمانتیا نه په کومه ورځ چې کار فیصله کیږي، دا د کار د فیصلې خبره ده. د کار فیصله کیدل څه ته وایي؟ چې جنتیان جنت ته ولیږلی شي، جهنمیان جهنم ته، او مرګ له مرګ راولي چې مرګ ختم شي، دا د کار فیصله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن دا آیات ذکر چې وهم فی غفلت، دا خلک په غفلت کې دي، لا یؤمنون ایمان نه راوړي. بیا نبی علیہ السلام لاس مبارک سره دنیا طرف ته اشاره وکړه چې دی دلته په دې دنیا کې په غفلت سره دی ایمان نه راوړي، دی د آخرت د هغه ورځې نه ویره وه چې ګورې د مرګ متعلق به فیصله کیږي چې مرګ له به مرګ راشي، خبره به ختم شي. قدرمنو دغه اعلان کېدو سره به مسلمانانو ته ډیره لویه خوشحالي میلو شي او کافرانو ته ډیر لوی خفګان به میلو شي، ځکه مسلمانان به په خوشحالو د جنت کې وي، دی ته به د همیشګۍ اعلان وشي، او دغه شان کافران به په خفګان د جهنم کې وي، دی ته به اعلان وشي چې تاسو به دغې کې همیشه یې. مسلمانان به خوشحاله شي او کافران به خفه شي. قدرمنو دنیا کې مونږ او تاسو ژوند تیرو، نو د دنیا دا نعمتونه دا به په انسان باندې یو ورځ ختم شي، په ډېرو باندې ختم شو، په مونږ او تاسو به هم ختم شي. او که په دنیا کې همیشه د پاره یو نعمت وي، نو آخر انسان ته وفات شي، نو بیا هم ختم شي. خو د جنت نعمتونه دا دایمي دي، هلته ختمېدل نشته. ولې؟ ځکه ابه ویم همیشه، او د انسان د پاره مرګ هم نشته. په دې تیره شوې زمانه کې یو باچا یو ښار جوړ کړ، په هغه ښار کې یو ډېر قیمتي کور جوړ کړ. د هغه کور په ښکلا باندې او په ښایست باندې ډېر مال او دولت ولګو. بیا خوراک تیار کو، خلکو له دعوت ورک، خلک یې راجمع کړل. باچا د کور په دروازه کې څه خلک کینول، هغوی ته حکم وکړ چې د خوراک خوړلو نه پس دوباره دا خلک چې دي کله د دې کوره وځي، نو دی نه به تاسو یو پوښتنه کوئ، یو تپوس پتې کوئ چې آیا تاسو په دې کور کې څه عیب ولیده؟ نو هغې وی ټیک شو. هغه بهترین کور کې دعوت وکړ چې کوم یې ډېر ښکلی جوړ کړی، خلک یې هغې ته راوستل، او چې خوراک خلکو وکړو واپس تلل، نو دروازه کې ورته کسان کینول چې کم خلک د کور وځي واپس یې کړي، نو هغې نه به دا تپوس کوی چې په دې کور کې تاسو څه عیب ولیده که نه. اوس چې خلکو روټۍ وخوړه، خوراک یې وکړه، بهترین خوراکونه وشو، چې واپسو کې تلل کور خو خلکو ولیده، چې کم خلک به ووتل، نو هغې نه به تپوس کېده چې آیا په دې کور کې تاسو څه عیب ولیده، څه عیب پکې شته؟ چې چا نه به تپوس کو، هغې به ویې نه نشته پکې، چې چا نه به تپوس کو، هغې به ویې نه نشته دی. اوس په آخره کې څه فقیران رالل چې هغې کمبلې اغوستې وې، ځان نه یې تو کړې وې، نو هغې هم خوراکونه وکړل. چې واپس وتل، هغې نه یې تپوس وکړه چې آیا تاسو په دې کور کې څه عیب ولیده؟ هغې ورته وی او ویل 2 عیبونه هم پکې ولیدل. په دروازه کې ناستو خلکو زر بادشاه ته اطلاع ورکړه چې بادشاه سلامت،
تراشه نور خلکه خو اوتل هغې وی چې په دې کې څه عیب نشته دی خو ولې څه فقیران دي او هغې وی چې په دې کور کې موږ یو دوه عیبونه ولیدل. باچا چې خبر شو نو د خپلو کسانو ته وی چې راولې ماله دا فقیران، زه په دې خپل کور کې په یو عیب باندې راضي نه یم او دوی لا وایي چې دوه عیبه دي پکې، ما په دې ځان ستړی کړی، تاسو یې راولې ماله. کله چې دا خلک د باچا دربار ته بوتللی شو نو باچا د دې نه تپوس وکړه چې کوم دوه عیبونه دي چې تاسو وایې. دی ورته یې جي ړومبی عیب خو دا دی چې دا کور به اخر وران شي، یو وخت به راشي چې دا به وران شي، او دویم عیب پکې دا دی چې د دې کور مالک چا چې د ځان دپاره جوړ کړه دا مالک به یو ورځ مړ شي. دا دوه لوی لوی عیبونه دي پکې. باچا ته تپوس وکړه آیا داسې یو کور شته دی چې هغه هېڅکله نه ورانیږي، د هغې مالک هېڅکله نه مړ کېږي؟ دی ورته وی او هغه شته که نه، داسې یو کور به درته وښیم چې د هغې مالک به هم نه مړ کېږي او هغه کور به هم نه ورانیږي. باچا ورته وی دا کم یو کور دی او دا مالک یې څوک دی؟ دی ورته وی یاره جي دا کور دا جنت دی چې دا د همیشګۍ کور دی او د دې مالک مسلمان دی چې په دنیا کې د الله د رضامندۍ دپاره کارونه کړي دي، نو نه به دی مري او نه به د دا کور ختمیږي. بیا دا کمبل اغوستونکي خلک چې فقیران دا ډیر بزرګان خلک وو. باچا ته د جنت د دایمي نعمتونو تذکره وکړه چې هلته به نعمتونه چې به دایمي وي یعنی همیشه وي. نو د باچا شوق هغې طرف ته را پیدا شو، د جهنم نه د یرولو خبرې ورسره وکړي. نو باچا چې دا اورېده نو عبادت طرف ته متوجه شو. په هغه باچا باندې د دې فقیرانو د خبرو ډېر اثر وکړه او دومره اثر یې پرې وکړه چې هغه خپله بادشاهي پرېښوسته، هغه کور یې پرېښوسته، ګناهونو نه یې توبه وویسته او د رب العالمین عبادت طرف ته متوجه شو. قدرمنو زموږ دپاره لوی سبق دی. د دنیا دا کورونه دا به موږ نه پاتې کېږي، ښه موږ به مرو، دا د دنیا کورونه به م ختمیږي، یا به دا ختم شي او که دا نه ختمیږي او دا د ډېر وخت وي نو موږ به ختم شو. یو دیوال ګرنټي شته دی، د یوې خښتې ګرنټي شته دی، د یوې کمرې ګرنټي شته، خو د انسان نشته. دنیا د خدای خلکو ځان له تیارې وکړې او هغه ترې روغې جوړې پاتې شي. مسلمان هغه کور له تیارې وکړه چې هغې کې به تاله هم مرګ نه راځي او هغه به هم نه خرابېږي، به د همیشګۍ کور وي. هغه کم یو کور دی؟ د جنت کور دی. په جنت کې به ډېر لوی نعمتونه او دا ټول نعمتونه به همیشګۍ دپاره او دا هم یاد ساتئ چې څنګه په جنت کې مرګ نشته، دغه شان په جنت کې ګورئ اوده کېدل هم نشته، ځکه اوده کېدل هم یو قسم مرګ دی که نه. په احادیثو مبارکو کې راځي یو کس د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اینام اهل الجنه، آیا جنتیان به په جنت کې اوده کېږي؟ نبی علیه السلام وفرمیل النوم اخو الموت، دا مرګ خو دا خوب خو د مرګ رور دی، یعنی یو قسم مرګ دی. و اهل الجنت لا ینامون، جنتیان به هلته نه اوده کېږي. قدرمنو دا دې څوک نه وایي چې هلته خوب نی، نو لکه خوب خو د انسان دپاره ضروري دی، آرام دی که نه. نه دا خو په دنیا کې ستړیوالی دی او غمونه دی او فکرونه دی، هلته خو به خوشحالۍ وي او هلته خو به اطمینان یې او هلته خو به مزې وي، هلته به د چا خوب ته ضرورت نه راسي. او زه بلکې تاسو ته یو نکته وویم، په جنت کې به 6 څیزونه نه وي، ښه یو به پکې مرګ نه وي، یو به پکې خوب نه وي، یو به پکې حسد نه وي، یو به نجاست پلیتی به هلته ني، یو به هلته بوډاوالي ني، او یو به د جنتیانو ګیره نه وي د سړو. هغه وخت کې به خلک جنتیان به ځوانان وي، لا بې ګیرې ني راغلي او په دقه عمر باندې به دي عمر له هماغه ځای کې وي. دا 6 څیزونه داسې دي چې دا به په جنت کې نه وي. ښه قدرمنو جنتیان به الله پاک جنت ته بوځي او د کم چا بچي چې په وړوکوالي باندې وفات شوي، هغه ماشومان بچي هغه به هم جنتیانو سره جنت ته ځي. مؤمنان بچي چې کم دي هغوی به د خپلو والدینو سره په جنت کې وي. یو ځای به یې هلته څنګه چې په دنیا کې خلک یو ځای وي، دې دپاره چې د والدینو سترګې په دې باندې یخې وي. رب العالمین فرمایي والذین آمنوا
واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. کوم خلکو چې ایمان راوړو د دې بچي بم او په ایمان باندې وي، یعنی د دې پیروي په ایمان باندې وکړه هغې مؤمنانو، نو مونږ به په جنت کې د دې بچیم د دې سره یو ځای کړو. مونږ به د دې پلارانو د عملونو هېڅ کمې ونه کړو چې ګینې د هغې په اعمالو کې کمې راولو. هر کس ته به خپل عمل برابر ملاویږي. اگر چې په جنت کې به د بچو درجه د والدینو نه ښکته وي، ځکه نیک اعمال به کمزوري وي، خو بیا هم رب العالمین به دا بچي د والدینو سره یو ځای کړي، او دا به د دې دپاره ورسره یو ځای کوي چې والدین پې خوشحاله شي، په خپلو بچو باندې سترګې یخې شي. قدرمنو، انسان په دنیا کې دا غواړي چې یاره ما سره د خپل بچي یو ځای وي، نو د دغه مسلمان د خوشحالولو دپاره به رب العالمین د سر د بچیم یو ځای کړي. د دې آیات مبارکه که تاسو وګورئ، په دې کې تذکره د مسلمانانو او د هغې د بچو وشوه. دې نه مراد ټول بچي دي، که هغه بالغ بچي دي او که نابالغ دي، ماشومان دي او که لوی دي، دا ټول بچي به د پلارانو د مور پلار سره وي. ځکه د مسلمانانو بالغ بچي هغې خو به د خپل ایمان په وجه جنت ته داخل شي. مسلمان چې مسلمانی، بچي مسلمانانی، نو دا سړی به هم جنت ته لاړ شي او دا بچي به هم جنت ته لاړ شي. که دا ماشومان نابالغه یو واړي، نو دا نابالغه بچي به د خپلو والدینو د ایمان په وجه جنت ته داخلیږي. چې مور پلار جنت ته لاړ شي، رب العالمین به د دې اولاد هم دې سره په جنت. نو دا یو بل نعمت شو د مسلمان دپاره چې مسلمانه په جنت کې به ستا دپاره تا سره ستا اولاد هم شریک وي، دې دپاره چې ته په هغې باندې خوشحاله یې. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت دا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه کړی شوی دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اذا دخل الرجل الجنه، کله چې یو سړی جنت ته داخل شي، سأل عن ابویه و زوجته و ولده، دی به تپوس وکړي چې هغه زما مور پلار څه شو، زما بیبي څه شوه، او زما بچي څه شو. دته به وویلی شي چې لم یبلغو درجتک و عملک، ام راغلی دی جنت ته، مطلب که مسلمانانی، خو هغې ستا درجې ته نه دي را رسېدلی، یا ته د هغې درجې ته نه رسېدلی. نو هغه به ووایي چې یا ربي قد عملتو لی ولهم، ای الله ما خو دا نیک عملونه ځان دپاره هم کړي، او ما خو به مور پلار ته هم دعاګانې کولې، ما خو به خپلو بچو ته هم کولې، ما خو خپلې ښځې ته به هم کولو، دا اعمال خو دې ټول ما سره په دې کې شریک دي، نو چې ما له یې دومره لوی درجه را کړې، الله هغې هم را سره یو ځای کړي. بیا به رب العالمین حکم وکړي فیؤمر بالحاقهم به، الله به حکم وکړي چې د سره د بچي د مور او پلار او د ښځه دا یو ځای کړي. نو دا ټول به را یو ځای شي لکه د یو قام او یو خاندان، او په جنت کې به ډېر په خوشحالو باندې ژوند تیری. قدرمنو، خلاصه د ټولو خبرو دا شوه چې په جنت کې به بېشمېره نعمتونه، یو داسې نعمتونه چې خلک به په هغې باندې ډېر زیات خوشحالي. هلته به د انسان خواهشات پوره کیږي، هلته چې انسان څه غواړي هغه به ورکولی کیږي، او دی به هغه څه غواړي چې کوم سنجیده خلک غواړي، او هغه به څه غواړي چې په هغې باندې به رب العالمین راضي وي. دا به د فطرت وګرځي هغه ځای کې، خو څه چې غواړي ده ته به میلاویږي. قدرمنو، دا تاسو سره ما د جنت متعلق دا څو خبرې اترې وکړې، او دا مې درته وویل چې رب العالمین د خپلو نیکانو بندګانو سره د جنت وعده کړې ده، او الله تبارک وتعالی د دې د حاصلولو ترغیب ورکړی دی، او دی د پاره په جنت کې داسې نعمتونه تیار کړي چې انسان د هغې تصور هم نشي کولی. په جنت کې به د هر جنتي هر خواهش سمدستي پوره کیږي، په آرام او په خوشحالۍ سره به دې ژوند تیری، هېڅ تکلیف به درته نه رسي. او دا مې هم درته ووایي چې په جنت کې به جنتیان فضول خبرې نه کوي، د ګناه خبرې به نه کوي، دروغ خو به بلکل هلته نه وي. جنتیان چې کله جنت ته داخلیږي، نو ډلې ډلې به د وفد په شکل باندې داخلیږي.
د داخلېدو په وخت کې به د دې مخونه ډېر ښایسته وي او دومره به ښکلي لکه د 14مې شپې د سپوږمۍ په شان روښانه به وي او پړقېږي به. جنتیانو ته په جنت کې لوی چې کوم نعمت ملاویږي د رب العالمین دیدار به ورته نصیب کیږي، د الله تبارک و تعالی رضامندي به ورته نصیب کیږي، رب العالمین به د دې نه راضي وي، رب العالمین به په دې باندې سلام اچي، د دې سره به خبرې کوي. همدغه شان فرشتې به په جنتیانو باندې سلام اچي او دې سره به خبرې کوي. د جنت نعمتونه دا ډیره لوی بادشاهي ده، ځکه د ادنا جنتي او د ټولو نه آخر چې جنت ته داخل شي د هغه جنتي دپاره به د دنیا په لس چنده غټ جنت جوړ کړی شي، لکه دا دنیا چې ده د دې په لس چنده به له غټ جنت جوړ کړی شي او دې به هغې ته داخل کړي شي او د هر خواهش په هغه ځای کې پوره کړي شي. جنتیان به د هرې جمعې په ورځ د جنت بازار ته ځي، هلته به د نورو نعمتونو سره سره هغې په حسن کې به هم اضافه کیږي. همدغه شان د جنت چې کوم بازار دی هغې کې به شکلونه لګېدلي چې د دې پکې کم شکل خوښ شي هغه شکل به رب العالمین دی له ورکړي. جنتیان به په قیمتي سورلو باندې د یو بل ملاقات لذي په جنت کې، په یو بل به سلام اچي، د یو بل نه به د حالاتو تپوس کوي، ته څنګه هغه څنګه دی، په دنیا کې داسې چلو نه، خبرې اترې به کوي، د تیر شوي حالات به یو بل ته رایادوي. د دنیا نعمتونه که هر څومره اوم دي هغه ختم شي یو ځل، ول انسان ورنه وفات شي، لیکن د جنت نعمتونه هغه به د همیشه د پاره وي. جنتیان به همیشه په جنت کې اوسیږي، ځکه په جنت کې مرګ نشته، مرګ به د ګډ په شکل باندې راوستی شي او د جنت او جهنم په منځ کې به ذبح کړي شي. قدرمنو آخري خبره مې درته دا وکړه چې په جنت کې به د مسلمان د خوشحالولو دپاره د هغه خاندان هغه سره یو ځای کړي شي. د مسلمانان بچي که بالغ دي که نابالغ دي هغه جنت ته داخل شي. د مور او پلار به د سره یو ځای دي دپاره چې د مور او پلار سترګې په بچو باندې یخي وي او دغه شان د بچو سترګې په مور او پلار باندې یخي وي او دغه شان د خاوند سره به ښځه وي او د ښځې سره به خاوند وي. د دې نه علاوه به نور نعمتونه رب العالمین مسلمان ته ورکوي. قدرمنو دا څو ورځې مې تاسو سره د جنت د نعمتونو د خوشحالو متعلق خبرې اترې وکړې. د رب العالمین نه به دغه دعاګانې غواړو چې الله تبارک و تعالی دې مونږ او تاسو ته د جنت دا ښایسته ښایسته نعمتونه را نصیب کړي. رب کریم دې مونږ او تاسو ټولو ته خپل دیدار را نصیب کړي. الله دې په خپل دیدار مونږ مشرف کړي او الله دې مونږ او تاسو ټولو نه راضي شي. پروردگار عالم دې مونږ او تاسو ته د هغه اعمالو کولو توفیق را نصیب کړي چې د هغې په وجه باندې انسان د جنت مستحق ګرځي. رب العزت دې د قیامت په ورځ مونږ ټول د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري کی. د نبی علیہ السلام په لاس مبارک باندې د راته الله پاک حوض کوثر را نصیب کی. د حوض کوثر اوبه د الله پاک د هغې مبارک په لاسونو باندې راکي. او مونږ او تاسو ډیر ګناهګار خلک یو قدرمنو، مونږ له پکار دي چې مونږ او تاسو د نبی علیہ السلام سره محبت کوو، د هغه د شفاعت تمه کوو. یو د رب العالمین د فضل تمه کوو او بل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت تمه کوو. نو رب العالمین نه دغه دعا غواړو چې الله تبارک و تعالی دې مونږ او تاسو ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کبرا را نصیب کړي. د نبی علیہ السلام سفارش دې الله را نصیب کړي چې زمونږ او تاسو ګناهګارو خلکو دپاره وکړي چې الله دا زما امتیان دي، دا ګناهګار دي خو مسلمانان دي، الله دې د فتنو په دور کې پیدا شوي، د فتنو سره مخ، الله د دې ګناهونه معاف کړي او ته ترې راضي شي. د نبی علیہ السلام دغه سفارش دی الله پاک زمونږ او ستاسو نصیب کړي. قدرمنو پروګرام وخت پای ته رسي، انشاءالله العزیز تاسو سره به په وړاندې پروګرامونو کې بیا هم په دغه موضوعاتو باندې خبرې اترې کوم. ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد تاسو سره به د اواز په لار ملاقات کوي په یو بل پروګرام کې. که ژوند او ساګان وفا وکړه تر هغه دمه ستاسو لخوا اجازه اخلم چې هر ځای کې الله مقدرمن او خوشحال لره. د لوی الله په امان.